حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس رستو ولاړو په جنگ احد کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستو نه حفاظت کولو او چې پوښو مخې نه غشي زیات شول نو مخې ته شو په دې کې یو غش راغی او حضرت قتادہ رضی الله تعالی په دې سترګه باندې دن شو او دا سپین واله چې دی دا را پریوت صرف تسمه یو تشرک پات شو نو کسانو ورته اے قتادہ رضی الله تعالی عنہ دا سه وکړه چې دا اوس کټ کتا ته ډیر زیات تکلیف درکړي نو حضرت قتادہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي نه راغی نبی علیہ السلام قربان یا رسول الله سترګه مې وتله نبی علیہ السلام ورته فرمایي که ته صبر وکړې الله به دې په بدل کې تا ته جنت درکړي صحابي حضرت قتادہ کې قربان جنت خو به الله راکړي مو خو راغلي دي الله رسول حفاظت ته پاره الله دین دې پاره راغلي خو قربان زه په خپل خزه ډیره ګران یم او زما خزه په ما ډیره ګرانه حدیث الفاظ دي زه په خپل خزه ډیره ګران یم او زما خزه په ما باندې ډیره ګرانه ده قربان زه دا نه غواړم چې څوک ماته دا وایي چې دی خو په یوې سترګې چپ دی یا زما ښځې ته څوک پیغور ورکړي چې تا خاوند قتاده په یوې سترګې باندې چپ دی قربان زه خو سترګه غواړم خو صحابي ته پته وه چې الله محبوب چې څه وغواړي کېږي دا د صحابي عقیده وه فرمایي الله مو فرمایي چې ښه بیا رانږدې شه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خپلې لاړې مبارکې زما په دې سترګې باندې ولګولې او اکه سترګې پکې کېښوه او بیا یې دعا راته وکړله فرمایي الله په ذات مې دې قسم وي خوږې هم ختم شو درد هم ختم شو دی خو وګورئ بس آواز خو راسي ضرورت نشته دی شته د نه آواز به ځي آواز به انشاءالله نه پاته کېږي هر ځي ته به راسي انشاءالله تاسو لږ کښېنئ لږ توجه وکړئ خفه نه شئ نو فرمایي وایي سترګې مې درد هم ختم شو وینې راتګ هم ختم شو اوس په تپوس کو داسې ډاکټر تر نن پورې لا نه ده پیدا شوی چې چا سترګه وځي او بیا هغه سترګه فټ کي او مقصد دا دی چې هغې نظر هم لګي داسې ډاکټر لا تر نن پورې نه دی پیدا شوی حضرت قتاده فرمایي په خدای ذات مې د قسم وي رسول الله چې کومه سترګه ولګوله هغې نظر داسې نظر فرمایي چې ما د الله په ذات قسم وي تر اخر عمر پورې دې سترګې نظر کم شو خو دې سترګې نظر نه دی چېرته کم شوی